एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 4 थे च फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट تاسو له دا سم मैट्रिसेस درکړل په क्वेश्चن نمبر 4 کې تاسو ته وایي چې د دې ملټیپلیکیټیو انورس چې کوم دا معلوم کې چې چیرې دا ایگزیسټ وي بده کې پارت 1 دی چې تاسو له میټرکس A درکړل دی د دې ملټیپلیکیټیو انورس معلومولې 4131 او د ملټیپلیکیټیو انورس لپاره موږ فارموله یوز کوو چې 1 over A determinant into adjoint of A یعنی په دې فارموله کې موږ له دوه سيزونه پکار دي یو ډیټرمیننت پکار دی د دې میټرکس او بل ایڈجاینټ معلومول پکار دي چې کله دا موږ معلوم کو په دې فارموله کې به ویلیوز پټ کو هغه موږ سره A انورس میټرکس راشي نو د دې لپاره به اول موږ A ډیټرمیننت واخلو نو د A ډیټرمیننت لپاره به تاسو A میټرکس راواله 4 1 3 1 نو د ډیټرمیننت معلومولو طریقه دا و چې د دواړو لپاره ملټیپلیکیشن ورکې 4 ملټیپلای 1 او بیا ماینس د دواړو لپاره چې کوم د ملټیپلیکیشن ورکې نو 3 ملټیپلای 1 نو A ډیټرمیننت براشي 4 1 are 4 minus 3 د دې نه راځي 1 نو A ډیټرمیننت چې کوم دا د 0 نه دی برابر نو دا نان سنگولر میټرکس او د دې انورس چې کوم دا موږ وایو دا ایگزیسټ کیږي یعنی د دې مونږ انورس معلومول شو کچره دا چې ډیټرمیننت تاسو 0 راغی نو د دې نه پس په بیا تاسو نور پروسس نه کوي بس دې ځای بولی کې چې انورس ډز ناٹ ایگزیسټ نو دې لپاره بوس مونږ ډیټرمیننت معلوم کو چې 1 راغی ایڈجاینټ په معلومو نو ایڈجاینټ اف A چې کوم دا د ایڈجاینټ معلومولو طریقه دا و چې د دواړو له ځایونه چینج کړي یعنی 1 به د 4 ځای ته لړ شي او 4 به د 1 ځای ته راشي او باقی دوه له ساينونه چینج کړي -3 دا ایڈجاینټ راغی اوس دا ایڈجاینټ او دا ډیټرمیننت په دې فارموله کې پټ کولی نو -1 = 1 over A ډیټرمیننت A ډیټرمیننت موږ سره 1 راغلی نو 1 over 1 بشي انټو ایڈجاینټ اف A نو هغه راغلی 1 - 1 -3 4 نو A انورس میټرکس پتاو سره راشي کدا 1 په 1 ډیوایډ کې 1 ته راځي او دې سره ملټیپلای کې نو دا سیم میټرکس پر راځي 1 - 1 -3 4 نو دا موږ سره راغی A انورس میټرکس क्वेश्चन नंबर 4 کې پارت 2 دی B میټرکس را کړی دی وې د دې انورس معلوم کې نو د B انورس لپاره په فارموله هم سیم فارموله لا چې 1 over B determinant into adjoint of B په دې کې باول موږ B determinant معلوم کړو د B determinant لپاره تاسو B میټرکس والے 3 4 1 2 نو د determinant معلومولو طریقه دا و چې دا دواړه به ملټیپلای کړي نو دا شي 3 ملټیپلای 2 یعنی کراس ملټیپلیکیشن په دې کې او -4 ملټیپلای 1 نو B ډیټرمیننت بشي 3 2 are 6 او -4 1 are 4 نو د دې نه 2 راغی B ډیټرمیننت موږ سره د 0 برابر را نه غي نو د دې انورس چې کوم دا ایگزیسټ کیږي یعنی د دې انورس چې کوم دا هغه موږ معلومول شو اوس په تاسو ایڈجاینټ معلوم کې ایڈجاینټ اف B هغه د معلومولو طریقه دا و چې دې دواړو لبا ځایونه چینج کې 2 ور 3 ځای ته لړ شي او 3 ور 2 ځای ته دلته به 2 لیکي دا دی به 3 لیکي او دې دواړو لبا ساينونه چینج کې دا به -4 شي او دا به -1 چې دواړو پازیټیو او ساينونه به نیگیټیو شي اوس دا ایڈجاینټ اف B او B ډیټرمیننت په دې اکویشن 1 کې پټ کې equation 1 چې کوم دا هغه بشي B inverse is equal to 1 over B determinant B determinant راغل 2 او adjoint of B چې کوم دا هغه موږ سره 2 -4 -1 3 نو دا تاسو سره B inverse matrix راغی یا کچره دا 2 تاسو دې سره ملټیپلای کوي نو به دا نهار یو element سره ځان له ملټیپلای کوي یعنی دا بشي B inverse دا بشي 2 ملټیپلای 1 over 2 نو دا به 2/2 شي دا بشي -4 over 2 دا بشي -1 over 2 او یا 3/2 نو تر دې ځای پورې هم ټیک دی او که نورې سمپلیفای کوئ نو صحیح ده क्वेश्चन नंबर 4 کې پارت 3 دی په هغې کې تاسو له یو C میټرکس درکړلی 4 -3 -1 2 وایي د دې تاسو انورس معلوم کړئ نو C انورس لپاره فارموله شي چې 1 over C determinant into adjoint of C نو C ډیټرمیننت چې کوم دا د C میټرکس په تاسو ډیټرمیننت معلوم کې
هغه د 4 minus 3 minus 1 2 نو 4 له 2 کې ضرب ورکې نو 4 multiply 2 بیا ماینس ساين د فارمولې دی دلته minus 3 multiply minus 1 دا به یاد ساتئ چې ماینس ته ماینس سره ملټیپلای شي د دې نه پلس راځي نو سی ډیټرمیننټ چې کوم ده هغه به شي 4 له 2 کې ضرب ورکړئ نو 8 راځي ماینس په خپل ځای خو دلته ماینس د ماینس سره ملټیپلای شو نو پلس ترې راغی یعنی دا به شي ماینس دا به شي 3 د 1 سره ملټیپلای شي نو پلس 3 ترې راځي او دا به راشي 8 minus 3 which is equal to 5 نو سی ډیټرمیننټ چې کوم ده دا موږ سره 5 راغی یعنی not equal to 0 سی ډیټرمیننټ د 0 برابر نه دی نو انورس چې کوم ده دا موږ ویلی شو چې د دې انورس چې کوم ده هغه ایگزیسټ کیږي یعنی دا موږ معلومولی شو بیا به تاسو ایډجاینټ آف سی معلوم کې د سی میټرکس چې کوم ده د هغې به ایډجاینټ والے 4 او 2 له به ځایونه چینج کړي دا به 2 شي دا به 4 شي دې دوه له به ساینونه چینج کړي بس دا دواړه نیګیټیو دي دا به پازیټیو شي دا به وایي دا ایډجاینټ آف سی او ډیټرمیننټ آف سی به راوالی دې فارموله کې به فوټ کې 1 کې نو سی انورس از ایکول ټو 1 اوور سی ډیټرمیننټ نو هغه سی ډیټرمیننټ موږ سره 5 ویلیو راغله او ایډجاینټ آف سی چې کوم ده هغه دی 2 3 1 4 نو دا ستاسو چې کوم سی ډیټرمیننټ و هغه راغی سی انورس کوېسچن نمبر 4 کې پارت 4 دی چې ډي تاسو له میټرکس راکړلی وي د دې تاسو انورس معلوم کې نو ډي میټرکس کې چې کوم ده ایلیمنټس دي 0 minus 3 2 4 نو د ډي انورس فارموله به شي چې 1 اوور ډي ډیټرمیننټ into adjoint of D د دې لپاره به اول موږ ډي ډیټرمیننټ معلوم کو نو چې کوم ډي میټرکس دی 0 minus 3 2 4 د دې به تاسو ډیټرمیننټ معلوم کې ډیټرمیننټ معلومولو طریقه دا چې دا دواړه به ملټیپلای کې 0 ملټیپلای 4 بیا ماینس د فارمولې او 2 ملټیپلای ماینس 3 نو ډي ډیټرمیننټ ویلیو به تاسو سره راشي 0 له 4 کې ضرب ورکړئ نو 0 راځي او ماینس ماینس په پلس شي 2 3 are 6 نو دا راغله 6 هنس ډي ډیټرمیننټ چې کوم ده نو دا موږ سره د 0 برابر نه دی نو د دې موږ انورس معلومولی شو اوس په ایډجاینټ آف ډي معلوم کې نو ایډجاینټ آف ډي چې کوم ده چې دې دواړو له به ځایونه چینج کړئ 4 به د 0 ځای ته لاړ شي او 0 به د 4 ځای ته راشي باقي دوه له به ساینونه دا نیګیټیو دی دا به پلس شي او دا یو به نیګیټیو شي نو دا چې کوم ویلیوز دي دا په دې ایکویشن نمبر 1 کې فوټ کې ایکویشن نمبر 1 چې کوم ده هغې کې به تاسو ویلیوز فوټ کې 1 اوور ډي ډیټرمیننټ نو ډي ډیټرمیننټ نه ویلیو راغله 6 او ډي ایډجاینټ نه چې کوم ده هغه راغله 4 3 minus 2 0 نو دا تاسو سره چې کوم ده نو ډي انورس راغی کوېسچن نمبر 4 کې لاست پارت دی چې یې موږ له یو میټرکس راکړلی دا آیډنټیټي میټرکس دی وایي د دې تاسو انورس معلوم کې نو د انورس لپاره فارموله دا ده اول به موږ آی ډیټرمیننټ معلوم کوو د آی ډیټرمیننټ لپاره به تاسو آی میټرکس والې 1 0 0 1 نو دې دواړو له به ضرب ورکړئ دا به شي 1 ملټیپلای 1 ماینس او دې دواړو له به ضرب ورکړئ یعنی 0 ملټیپلای 0 نو آی ډیټرمیننټ چې کوم ده هغه به تاسو سره راشي 1 ملټیپلای 1 نه 1 راځي او دا به 0 شي یعنی د دې ډیټرمیننټ تاسو سره راغی 1 آی ډیټرمیننټ چې کوم ده هغه نه ویلیو راله 1 نو دا د 0 نه دی برابر نو د دې انورس موږ معلومولی شو نو ایډجاینټ آف آی چې کوم ده هغه به شي 1 0 او دلته کې چې کوم ده دې دواړو له به ځایونه چینج کړي ایډجاینټ کې چې کوم ده دې دواړو له نو دواړه یو شان نمبر دي په خپل ځای راله باقي دې دواړو به ساینونه چینج کړي نو 0 چې کوم ده دا نه پازیټیو وي نه نیګیټیو بل ته به هم دغه شان ولیکئ نو بیا دا فارموله کې چې کوم ده ایکویشن 1 کې 1 اوور آی ډیټرمیننټ ایډجاینټ آف آی دغې کې به ویلیوز پوټ کړي نو آی انورس چې کوم ده هغه به شي 1 اوور آی ډیټرمیننټ موږ سره 1 راغلی او دلته کې چې کوم ده دا میټرکس 1 0 0 1 راغی یعنی د دې نه واپس چې کوم ده هغه میټرکس راغی نو د آی انورس چې کوم ده هغه شو 1 0 0 1